کومې دعاګانې چې کوم نه قبلېږي سره خلک وایي یاره زه دعا غواړم دعا قبلېږي نه او زه دعا کوم او دعا قبلېږي نه زموږ دعاګانې نه قبلېږي نو دې لپاره څه شرایط دي سړی وکړي انشاءالله دعا به خامخا الله قبلوي. نو یو خو دا چې انسان چې کوم دی په اخلاص سره دعا وغواړي د الله نه ښه په اطمینان سره او ښه د زړه ده ویښ نه چې کوم دی دعا وغواړي او دویم دا چې په خېټه کې حرام نه وي نو او بل دا چې دعا د الله نه ښه ښکلی شي وغواړي دا نه چې یا خدای خوښي وي یا د ګناه شي وي او یا چې کوم دی د معمولي شي چې انسان نه وغوښتي شي دا شي نه پکار چې دعا کې غواړي د الله نه چې غواړي انشاءالله نو هغه دعاګانې به الله تعالی خامخا قبلوي. خو د هغې نه مخکې یو څو الفاظ دي که دا مونږ ووایو څلور قسمه نو په دې کې چې هر یو مونږ ووایو که یو وایو که څلور وایو الله به دا دعا خامخا انشاءالله قبلوي. بلکې لومبۍ چې کوم دی نو درود شریف دی چې دعا نه مخکې وروسته مونږ درود شریف وایو دا دعا حدیث شریف کې راځي دا چې کوم دی خامخا قبلېږي. یا چې کوم دی نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ته پیغمبر سلام وایي چې دعا نه مخکې دا وایه دعا به څه کېږي قبلېږي. څه یا اول الاولین یا آخر آخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین چې کوم دی دا وایا نو په دې سره دعاګانې چې کوم دی څه قبلېږي. او یا دا راځي حدیث شریف کې چې مونږ دا وایو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین درې پرې دا وایي الله تعالی به دعا انشاءالله خامخا قبلوي. او دریم دا چې مونږ دا وایو چې اللهم انی اسألک بانی اشهد انک انت لا اله الا انت الواحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نو دعا به انشاءالله خامخا قبلېږي. او یا دا وایو څلورم یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین درې پرې وایو الله تعالی به زموږ دا دعا انشاءالله خامخا قبلوي. خو په اطمینان سره د زړه په سکون سره د ګناه دعا نه غواړو او د الله تعالی نه صحیح وغواړو انشاءالله الله به زموږ دا دعا خامخا قبلوي.